الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم تنسى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ورونو، انسان الله رب العزت خپل عبادت ته پیدا کړی. د انسان نه ما سوا سه څومره مخلوقات دي، دغه ټول مخلوقات الله رب العزت د انسان د فائدې لپاره پیدا کړي. دا ټول شیان الله رب العزت انسان د فائدې او د انسان لپاره پیدا کړي، لیکن انسان الله رب العزت خپل عبادت ته پیدا کړي. او په ټولو مخلوقاتو کې انسان بهترین مخلوق ته دی الله رب العزت. کچیر دغه انسان په حقيقي معناو کې دی الله رب العزت عبادت گزار بنده وګرځي او دی الله رب العزت مقرب بنده وګرځي او هغه حق سي الله رب العزت په د باندې لازم کړی دی، هغه حقوق صحیح مانو سره ادا کی، بیا خو دغه انسان دی الله رب العزت په ټولو عبادت بنده په ټولو مخلوقاتو باندې بهتره ده، تر دې پورې چې تر فرشتو هم بهتره ده. لیکن دغه بهتره انسان چې الله رب العزت اشرف المخلوقات پیدا کړی د کچيري دغه د الله رب العزت هغه اوامر، هغه احکامات، هغه کارونه بزان کې عملی نه کیسي دی الله رب العزت له جانب نه د حکم سوی ده، بیا دغه انسان تر ټولو مخلوقاتو نه ذلیل شي ده، هغه خنزیر دغه انسان تر خنزیر نم بدتر ده. خپل قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي انسان کچيري عبادت گزار سي دی الله رب العزت خبره ومني دی الله رب العزت احکامات عملی کی، دا انسان قیمتي ده، تر ټولو مخلوقاتو قیمتي ده. لیکن دغه انسان کچيري دی الله رب العزت نافرمانی وکي، دی الله رب العزت احکامات نه مني، دی الله رب العزت دی احکاماتونه الله رب العزت احکامات او تخاور واړی، دغه انسان په باره کې الله رب العزت فرمای کل انعام چارپای ده بل هم اضل، تر چارپای نم دلان ده، تر چارپای نم ذلیله ده، تر حیوان نم ذلیله دغه انسان سی قیمت کیږي او الله رب العزت ته مقرب کیږي، هغه د الله رب العزت په بندگی سره ده. چې انسان به د الله رب العزت بندگی کله چې انسان دی الله رب العزت بندگی وکي، بیا دغه انسان الله رب العزت ته مقرب ده، دغه انسان ته الله رب العزت دنیا او آخرت دواړه
د فائدې والجیان مقرر کړي الله رب العزت دغه انسان لپاره بیا فیصله په آخرت کې دې کړي د شدای په فراحت کې دای په سکون کې دای په اطمینان دای په جنت په نعمتو سره سرفراز. لیکن دغه انسان چې په دنیا کې د الله رب العزت نافرمانی کوي د الله رب العزت احکامات نه عملي کوي الله رب العزت په قران مجید کې وعده ده د انسان سره دغه انسان په دنیا کې ذلیل قوم دغه انسان په آخرت کې ذلیل دغه انسان په قبر کې ذلیل. درې سره جیانو کې الله رب العزت په دې آیت کې ما چې کوم تلاوت کو د دریو شیانو تذکرہ د انسان کړي سره د الله رب العزت نافرمانی کی نو الله رب العزت د دغه دریو جیانو تذکرہ کړي چې په دغه دریو سره جیانو کې بدای ذلیل او خوار او په باندې عذاب او تنگدستی مسلط کړي. بلکې کې به الله رب العزت فرمایلی کچری انسان نیک اعمالو کې او حقيقي معناو کې مؤمن سي هغه په دنیا او آخرت خایسته کم هغه ته په دنیا او د آخرت خوشالیان نصیب کم هغه ته په دنیا او د آخرت راحتونه اطمینان سکون او کامیابی به د تور کما. محترم ورونو دنیا الله رب العزت پیدا کړي انسان الله رب العزت پیدا کړي الله رب العزت سے انسان ته کوم احکامات ورکړي دا د انسان د ګټې لپاره دي ځکه الله رب العزت په انسان باندې تر انسان نه زیات معلومات الله رب العزت ته ځکه خالق الله رب العزت نو د انسان د فائدې او د تاوان معلومات هم الله رب العزت ته کوم کار چې الله رب العزت په انسان باندې لازم کړی دی چې دا کار کوه دغه د انسان د ګټې سبب ده دا د انسان د دنیا او د آخرت د کامیابی سبب ده. کوم کار چې الله رب العزت په انسان باندې منع کړی دا انسان ته ایثار کړی دا د معصیت سبب ده هغه د دنیا او د آخرت د ذلت او د رسوایی او د دنیا او د آخرت د انسان د ناکامی سبب. دنیا او آخرت کې انسان ته د کار له وجه تاوان رسیږي. نو محترم ورونو الله رب العزت انسان پیدا کړی د خپل عبادت لپاره او هغه عبادت چې په صحیح طریقه سره ادا کی کومه طریقه سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت ته ورکولې ده دغه انسان ته الله رب العزت په دنیا او د آخرت کامیابی ورکړي. نو دی آیت کی سورته طه کې دغه آیت یو سلسله رستم نمبر آیت الله رب العزت ته انسان تذکرہ کړی د چې د خدای پاک خبره نه مانی د پیغمبر په طریقو باندې نزي هغه انسان ته د دنیا او د قبر او د آخرت کوم عذاب ورکوم. په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا کوم انسان چې د ما د احکاماتو نه مخ واړاو د ما د قران نه مخ واړاو د ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو نه مخ واړاو د ما د پیغمبر په طریقو باندې نه ته د ما د قران په احکاماتو باندې نه ته د ما احکامات نه عملي کول په ژوندۍ کې فإن له معیشة ضنکا زندگی به تنگي زندگی کې به خوشحالي نه د دنیا په زندگی کې به خوشحالي الله رب العزت فرمایي ته نه نصیب کوم. اسباب به خوشحالي ډيري بلډینګ به مکان به جائیداد به گاډي به پیسې به لیکن هغه د نه د زړه کوم سکون ده کوم اطمینان ده کوم خوشحالي ده هغه به نه نصیب کوم به اطمینان به به سکون به بے قرار و بدغ دنیا کی زندگی تیرئی وجب دغ اسی لئے اللہ رب العزت تی احکاماتو نبی مخ اڑاولی ونحشره یوم القیامت اعما دی قیامت کو رز باندی بیڑون را پورتکو کلسی لقبر نراوزی اغسترگی سے پمیلونو نظر بدی دلگی دوئے پا دنیا کی اغسترگی بی بیالی دل نکی اغسترگو نبی نظر ختم سوی ويوم القيامة ونحشر يوم القيامة اعما فورز دی قیامت باندې بیرون راو چتوم یو آواز بدغه سړی وو کې د چا سترګې د قیامت فورز باندې ډندې دی الله رب العزت نه فرمانی له وجه دی الله رب العزت احکامات باندې عمل نه کولو له وجه چې د قیامت فورز باندې د چا سترګې ډندې الله رب العزت فرمای دای به आवाज وکي
رب لم حشرتنی اعما، خدای ولې دې ړوند راپورته کړم. وقد كنت بصیرا، په دنیا کې خو مې ډېر بهترین نظر و، بهترین سترګې مې وې، نظر به مې په میلیونو سفر باندې د ما نظر لګېدو. نن الله رب العزت ولې ړوند یم، ولې مې د خپل قدم نه راته ښکارېږي، ولې هغه مقام هغه ځای نه راته راښکارېږي چې له کوم قبر نه زه راوتلی یم. الله رب العزت به ورته وفرمایي قال كذلك دغه رنګه آتتک آیاتنا فنسیتها، په دنیا کې ما خپل آیاتونه را لېږلي وو درته، په دنیا کې مې پیغمبر را لېږلی وو، په دنیا کې مې احکامات در لېږلي ول، احکاماتو باندې د سترګې پټې کړې وې، دین باندې د سترګې پټې کړې وې، د دین نه د سترګې ړندې کړې وې، دین احکاماتو ته دې نه کتل، غوږونه دې بند کړي وو، دیني احکامات دې نه اورېدل، دیني خبره دې نه اورېده، دین په مجلس کې نه کېنستې، د دین د مجالسو نه دې نفرت و، د قرآن نه دې نفرت و، قرآن تلاوت سے به کېدو، احکامات دې الله رب العزت سے به چیرې اورېدل کېدل، هغه مجلس نه به تښتېدې. کذالک آتتک آیاتنا، دغه رنګه د ما آیاتونه درته راغلي وو، د ما قرآن درته راغلی وو، د ما د پیغمبر خبرې درته راغلې وې، تا ته رسېدلې وې، لیکن تا په هغه ورځ باندې دغه احکامات هېر کړي وو. الیوم تنسا، نن مې دغسې هېر کړی لکه په دنیا کې چې د ما احکامات هېر کړي، نن مې دغسې پرېښولې، په دنیا کې د سترګې پټې کړې وې، دغسې مې د سترګې در پټې کړې. یو خو به الله رب العزت په دنیا کې بې اطمیناني د انسان ته نصیب کړي، د زړه اطمینان به الله رب العزت تېر واخلي، خوشحالیانې به تېر سر کې همیشه به بې اطمینان وي، باوجود د دې نه چې اسباب به په دنیا کې ډېري ورسره، بل الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې ړوند راپورته کوي. بیا الله رب العزت فرمایي د دې ړندوالې نه وروسته وکذالک، او دغه رنګه موږ جزا ورکو من اسرف، چا چې اسراف وکړو یا چا چې نافرماني په دنیا کې وکړه، مصرف هغه چاته ویل کېږي چې د خدای پاک خبره نه مني، خپل طاقت خپل مال خپل هغه شی چې الله رب العزت دته ورکړی دا هغه بې جایه لګوي، خپله ځواني خپل عقل خپل هغه تعلیم چې الله رب العزت دته ورکړی ده هغه بې جایه لګوي، هغه کې د انسانیت د فلاح او د بهبود لپاره، د انسانیت د کامیابی لپاره، د الله رب العزت د مخلوقاتو د کامیابی لپاره کوشش نه کی، بلکې نفسانی خواهشات پر کوي چې زه صرف خوشاله یم، دنیا دې خپي. نو الله رب العزت فرمای چې زه به دغه انسان ته سخته سزا ورکوم د دې نه وروسته، او د دې وجه به دا وي چې ده به اسراف کړی، ده به ناجایزه اعمال کړي، په خپل ده به د خپل طاقت خپل مال خپل قدرت خپل صلاحیت د الله رب العزت په نافرمانی کې صرف کړی. ولم یؤمن بآیات ربه، د الله رب العزت په آیاتو باندې، د الله رب العزت په قرآن باندې، د الله رب العزت په احکاماتو باندې ایمان نه عمل به نه. والعذاب الآخرة اشد وابقى، او د آخرت عذاب بل دینم سخت ورکوم. دغه درې قسم عذابونه به الله رب العزت په ده باندې مسلط. یو به په دنیا کې دته تنګدستي نصیب کی، زړه به بې قراره وي، بې چینه به وي، بې اطمینانه به وي. دوم چې کله د قیامت په ورځ باندې دی د قبر نه راپورته کېږي، سترګې به ړندي. دریم عذاب د هغه انسان چې دی د الله رب العزت په دین باندې عمل نه کوي، د الله رب العزت دین ته غاړه نه ږدي، د الله رب العزت قرآن نه اوري، د قرآن مطابق فیصلې نه کوي، او د قرآن مطابق په فیصلو باندې خفه کېږي. الله رب العزت فرمایي د قیامت نه وروسته به دته د قبر نه وروسته چې دی ړوند راپورته کړم، د هغه نه به هم زیات عذاب ورکړم په آخرت. دا د الله رب العزت د قرآن فیصله ده. انسان دې په دې باندې نه خوشحاله کېږي چې الله رب العزت مهربانه ده، ما به خدای پاک وبخښي، په دا زرو کسو کې، په دا کروڑاو خلکو کې یو ما نسي بخښلی. الله رب العزت په دې باندې قادر ده. یو انسان ټوله زندگی نافرمانی کړي، الله رب العزت قادر ده چې معافي ورکوي، لیکن د الله رب العزت اصول دغه نه ده، قانون دغه نه ده. د الله رب العزت چې عاصي دي بخښي، ګناهګار سړي ته دې معافي کړي. د الله رب العزت قانون او د الله رب العزت اصول دغه ده. ګناهګار ته به
خپل سزا د ګناه مطابق ورکوي. او کوم یو انسان چې د الله رب العزت فرمان بردار وي، د الله رب العزت خبره یې منلې، د الله رب العزت احکامات یې عملي کړي، الله رب العزت ته جزا ورکوي، هغه ته خپل بدله ورکوي. دا د الله رب العزت قانون او فیصله ده. نو محترم ورونو، دنیا کې چې الله رب العزت انسان پیدا کړی ده، انسان د عبادت لپاره ده. یو انسان په الله رب العزت باندې ایمان راوړي، ایمان ویل کیږي گردن بطاعت نهادن، غلامی ته ویل کیږي، عبد ویل کیږي غلام ته، دی الله رب غلام ویل کیږي دی ته چې د خپل آقا د خپل مالک په صل خبره مني. خو زمانہ کې به غلامان خرڅېدل، به غلام به اغچا ته ویل کېدو چې هغه به مالک واخیست، بیا به د مالک د فیصلې، د مالک د حکم، د مالک د خبرې مطابق د زندگی تیرول. هر یو شی باندې به هغه غلام راضي و چې مالک به ورکاو، که هغه به قیمتي شی و که به بې قیمته و، که هغه به وچه مړۍ و که به د اوبو سره و که به د سالن سره. غلام زبردستی نه سوی کولی چې د خپل آقا نه، د خپل مالک نه په زبردستی سره د خپل ځان لپاره بهترینه جوړه واخلي، بهترین لباس واخلي، بهترین خوراک واخلي. د مالک له جانب نه چې به کوم شی میلاوېدو یې بس په هغه باندې به صبر کوو. دغه بنده، دغه انسان هم د الله رب العزت بنده او د الله رب العزت غلام هلته جوړیږي چې د الله رب العزت په هر شي باندې راضي شي. که چیرې د الله رب العزت په هر شي باندې راضي نه شي، دا سرکشه ده، دا باغي ده، دغه انسان ته به الله رب العزت سخت عذاب ورکوي. نو محترم ورونو، په دې آیت کې الله رب العزت فیصله دې کړې چې کوم انسان د الله رب العزت د احکاماتو نه سرغړونه وکړي، د الله رب العزت خبره ونه مني، دغه انسان لپاره به سخت عذاب. انسان به په دنیا کې د الله رب العزت د احکاماتو مطابق زندگی تیروي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې به زندگی تیروي، دغه انسان به بیا کامیاب وي. دنیا کې به اوچ او نیچ راځي، کله به انسان مالدار وي، کله به غربت راځي، کله به انسان صحتمند وي، کله به بیماری راځي، کله به انسان باندې مصیبت راځي، کله به خوشحالیانې راځي. دغه مالداری، غربت، دغه مصیبت او خوشحالی، دغه تکلیف او دغه صحت، دا دی الله رب العزت له جانب نه انسان ته امتحانات دي. په دغه باندې الله رب العزت انسان ازموي چې ته په مالداری کې څه کوې، په تا باندې مې غربت راوستو، مصیبت مې راوستو، تا ته مې مالی نقصان درکړ، تا ته مې جانی نقصان درکویه، تا باندې مې بیماری راوستله، ته په بیماری کې څومره صبر او تحمل لرې، په تا کې ماده د صبر څومره موجوده ده، تا ته مې خوشحالي نصیب کړله، تا ته مې صحت نصیب کړو، ځواني مې درکړه، مال مې درکویه، د مال فراواني ده در سره، اوس دغه مال په کومه طریقه سره لګوي. دا امتحان ده د انسان لپاره. دا ټول اشیاء به دلته پاته کیږي د انسان، خالص به انسان لپ لغړ الله رب العزت حضور ته ځي او د دغو اشیاءو چې دا انسان شپه ورځ لګیا ده کوشش کی جمع کوي چې ما مال زیات سي، ما جایداد زیات سي، ما بینک بیلنس زیات سي، دغه ټول شیان د انسان نه پاتو کېدونکي، لیکن انصاف به الله رب العزت ته د قیامت پر ورځ دغه ټولو شیانو ورکوي. بل آیت کې الله رب العزت سورۃ نحل کې فرمایلی کامیاب انسان څوک. په دې آیت کې سورۃ طه کې الله رب العزت ذکر کړی ناکام انسان، لیکن کامیاب انسان الله رب العزت تذکرہ کړي کامیاب څوک ده. من عمل صالحا من ذکر او انثى، هغه سړی، هغه ځوان، هغه ښځه چې د نیک اعمالو کوي، د الله رب العزت احکامات په صحیح طریقه سره عملي کړو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې روان، من ذکر او انثى، که نری که ښځی، وهو مؤمن، او دغه اعمال په داسې حالت کې وکړو چې د ایمان لروي په الله رب العزت باندې. نیک عمل به هلته د انسان قابل قبول سي، ایمان ورسره وي. بغیر د ایمان نه که انسان څومره ښه کار وکړي الله رب العزت ته قابل قبول نه. الله رب العزت د نیک عمل سره شرط لګولی وهو مؤمن، په داسې حالت کې نیک عمل وکړو چې ایمان یې راوړی. ایمان چاته یې مخته مې درته وویل چې د الله رب العزت هره خبره منل. که یو انسان وایي زه یاره د لمانځه والا خبره منم، د روژې والا نه منم، زه د روژې والا منم، د زکات والا نه منم،
زه د زکات والا منم د حج والا نه منم. دا مؤمن حقیقي مؤمن نه ده، دا ناقص دا بیمار ده، د دغه ایمان کمزوری ده، د دغه ایمان بیمار ده. دغه ایمان چې د دغه ایمان بیمار ده، په د په ایمان کې کمزوري ده، دغه کمزوری ایمان خاوند د هلاکت سبب ګرځي. یو انسان باندې نور ټول جوړي لیکن د وینې کینسر لګېدلی، صحیح صحت لري، ځوان یې، تندرسته یې، مال ورسره ده، هر قسمه هغه سهولیات ورسره دي، لیکن د وینې کینسر لګېدلی. دغه یو د کینسر بیماری د انسان د هلاکت سبب ګرځي که نه ګرځي؟ یو انسان د هر قسمه صحت لري لیکن په ده باندې یوه بیماري د بلډ پریشر لګېدلی، شوګر والا بیماري لګېدلی، یوه بیماري ده، نورې بیماریانې نشته. دغه یوه بیماري د انسان د هلاکت او د انسان د مرګ ذریعه ګرځي. دغه رنګه دغه یو ګناه، یوه نافرمانی، یو معصیت چې د الله رب العزت انسان کې هغه که بیلمازي، هغه که زکات نه ورکولی، هغه که نافرمانی دی الله رب العزت، هغه حج نه کول دی، یا نور احکامات دی الله رب العزت له جانب نه چې انسان نه عملي کوي، دغه یوه ګناه د انسان لپاره د هلاکت ذریعه ګرځي، د دنیا او د آخرت د تباهي ذریعه د انسان لپاره ګرځي. نو په دې آیت کې الله رب العزت ایک انسان تذکرہ کړی ده، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. دغه انسان سے مسلمان دا او ښه عمل کی، نیک عمل کی، الله رب العزت فرمائی فلنحيينه حیاتا طیبه، بہترین زندگی به ورکړي. زندگی کې به اطمینانی، خوشحالی به، مال کنی نه دی، جائیداد کنی نه دی، غربت که په ده باندې ډېر غربت راغلی، الله رب العزت فرمایي د زړه سکون به ورکړي، زړه به یې خوشحالی. او الله رب العزت دې نه مخکې فرمایي آخرت کې به ډېرې بهترینې بدلې ورکړي. دغه انسان کامیابه ده. الله رب العزت په دې باندې عالم ده چې کامیابه څوک ده، ناکامه څوک. انسان به د خپل جانب نه فیصله نه کړي چې کامیابي په مال پورې، جایداد پورې، په ډېر خاندان پورې ده، صحت پورې ده. ډیر مالدار موږ او تاسې لیدلی دي، مال پاته یې هغه مالداره سړی نه. ډیر ځوانان طاقتور قدرت وال خاوندان ښایسته موږ او تاسې لیدلی چې هغه طاقت یې بیا ختم شي او د مرګ په بستر باندې پروت. نو محترم ورونو، کامیابه انسان هغه څوک ده چې د الله رب العزت د دین لپاره کوشش وکړو، د الله رب العزت په دین باندې عمل وکړو. هر هغه انسان چې بد عملی کی هغه د په دې خوشبینی کې نه اوسي چې الله رب العزت په ما کامیاب. علما فرمایي کوم انسان سے نافرمانی کې په کومه علاقه کوم جی باندې کدی پټم نافرمانی کی، معصیت کی، د الله رب العزت حکم متئی، شاوخوا جمادات حیوانات چې کوم موجود دي، ډبرې موجود دي، بوټي موجود دي، حیوانات موجود دي، هغه د انسان ته مخاطب سي لیکن انسان یې اروي نه. دغه ډبره، دغه تیږه، دغه بوټی ورته یې انسانه تو خو ډېر بهترین مخلوق کې، تو خو هغه مخلوق کې چې په ټولو مخلوقاتو کې الله رب العزت تا ته بهتري درکړي، تا دپاره جنت تیار کړی ده، د تا لپاره جهنم تیار کړی ده. که چیرې دې په دنیا کې نیک عمل وکړې، الله رب العزت فیصله د جنت د تا لپاره کړې ده. جنت کې به راحت دي، جنت کې به تا ته خوشحالیانې میلاویږي. او که چیرې نافرماني کې بیا به د جهنم هغه سختې سزاګانې ته مبتلا کوي. او زه د الله رب العزت مخلوق یم، دغه ډبره، دغه ونه، دغه بوټی، دغه حیوان ورته یایي. زه د الله رب العزت زم د الله رب العزت مخلوق یم، او ما ته د الله رب العزت احکامات متوجه نه دي. ما ته الله رب العزت نه دی ویلي چې دا کار به کې، دا به نه کې. که دې دا وکړو جنت به در کوم، که دې دا وکړو جهنم به در کوم. ما ته الله رب العزت ته او د آخرت والا زندگی هم د ما دپاره نشته. تا ته د آخرت والا زندگی ده، تا ته الله رب العزت د آخرت زندگی درکوي. دغه جمادات، دغه ونی، دغه بوټي، دغه انسان ته خطاب کی وي، خبره ورته کې انسان دغه کار بدکاری مکه. زه د الله رب العزت مخلوق یم، زه د الله رب العزت نافرمانی نه کوم، باوجود د دې نه چې ما لپاره جنت او جهنم نشته. زه د الله رب العزت خبره منم، همیشه د الله رب العزت تسبیحات یایم. تو اشرف المخلوقات او د الله رب العزت نافرمانی سوړ، تا لپاره د جهنم او د جنت فیصله شوې ده، ته بیا هم لګیای دی الله رب العزت نافرمانی کې، د الله رب العزت د عذاب نه ډاریږي. نو محترم ورونو، کامیاب انسان هغه څوک ده
چې د الله رب العزت په احکاماتو یې عمل وکړي. ناکامه انسان هغه څوک ته چې د الله رب العزت نافرمانی وکړي. بهترینه میاشت را روانه ده، باید په دغه میاشت کې هر انسان د الله رب العزت عبادت طرف ته متوجه شي، قرآن سره محبت، د الله رب العزت د کلام سره محبت، د الله رب العزت د احکاماتو سره محبت. کومه ګناه کې چې انسان لګیای باید د هغه نه توبه وباسي او د الله رب العزت دین طرف ته متوجه شي او د الله رب العزت په دربار کې زاری وکړي، د الله رب العزت په دربار کې استغفار وایي او د الله رب العزت په دربار کې د خپل ځان لپاره نور مسلمانانو ورونو لپاره دعاګانې وکړي او الله رب العزت په دربار کې وغواړي چې الله رب العزت موږ او تاسو ټول د ګناهونو معاف کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.